دې کې مفسرین ذکر کړی دي چې یاره سورې توبه اول کې د بسم الله څخه د اول نشته دی ګڼ وجوه ذکر کړی دي خو ټول نه بهتر دا یو دی چې یاره په دې کې براعت دی اصل کې بسم الله څه دی په دې کې امن دی او دا صورت څه دی په دې کې براعت دی نو دغه دواړه یو ځای جمع کېدل نه دي د وجې نه دې کې د بسم الله څه دی نه دی راوړي نه دی ذکر کړي او بل بعض مفسرین دا هم ذکر کړی دي یاره د کوم جامع القرآن صحابه کرامو دینه تپوس وشي چې یاره تاسو د سورې توبه اول کې بسم الله اول نه دی راوړي نو یاره دې د مضمونونه هر دوه یو شان دي دینه مخکې صورت سورې انفال شه او دا سورې توبه شه دا مضمون یو شی غوندې لګېده نو موږ کېدای شي دغه هر دوه یوه مضمون یو دی یو صورت وي نو دې د وجې نه د دې په ابتدا کې دغه نه راوړی شوي بسم الله او نور وجوه هم ذکر کوي علما کرام مفسرین د کومه اول وجه ما ته یوه د جواهر کې شیخ غلام الله خان رحمه الله ذکر کړي براءة من الله ورسوله بزری دی یا اعلان د براءت دی د الله تعالی او د پیغمبر طرف نه او خلکو ته عهدتم من المشرکین چې تاسو معاهده کړې دی وعده کړې دغه مشرکانو نه فسیحوا فی الارض نو تاسو وګرځېږئ په ځمکې کې 4 اشهر 4 میاشتې مراد ذوالقعده ذوالحجه او محرم رجب او بیا غنه پس ته پوه شو چې انکم غیر معجز الله نه یو عجز کوونکي نشو عجز کولی الله تعالی وان الله مخزي الکافرین او د الله تعالی رسو کوونکی دا او کافرو دپاره دی واذان من الله ورسوله او اعلان د الله تعالی او د هغه پیغمبر طرف نه الی الناس ټولو خلکو ته دی یوم الحج الاکبر او د لوی حج په موقع باندې حج ځکه ذکر که حج اکبر مطلب چې حج صرف عمره ولا نه حج مکه چې حج مکه کې ملان وکړه ځکه دې ته ډېر لرې ځایونه مختلف علاقونه خلک راځي خلک ډېر وي حج مکه باندې اعلان وکړه مفسرین لیکلي ویره دا کوم د اعلان چې کوم دی د براءت والا وی دی مسلمانانو نبی سلام ته حکم وشو چې دغه خطونه ولیکه او هر یو ولکې هر یو ملک ته د واسطه واسه مو براءت وي بس یو اسلام تسلیمو او یو بیا جزیه مقرر مو غلامي وکاو وان الله بریء من المشرکین یقینا الله تعالی بیزاره دا مشرکانو نه ورسوله هم درنګ دی پیغمبر هم فان توبتم فهو خیر لكم کچې توبه وسره تاسو نه دا بهتره تاسو لپاره وان تولیتم کچې وختل نو فعلموا بیا پوه شو چې انکم غیر معجز الله تاسو نشو عجز کوونکي الله تعالی وبشر الذين او جر ورک او خلکو ته چې کفر ورکړي دی بعذاب الیم په عذاب دردناک سره درس البراء کې تاسو دی لیکل کنه بشر الذين كفروا بد کار باندې چې د ضرر کې د سی تخفیف ویل تحقیر ویل کې تخفیف کې حدیث کې چې توبیخ الا الذين مگر اعلی خلق عهدتم من المشرکین چې تاسو معاهده کړی د مشرکین نه ثم لم ينقصوا شیئا بیا دوی کمې نه کوي په دې کې ولم یظاهروا علیکم بل دا چې تاسو باندې امداد نه کوي د نورو کافرو سره عهدم دیو کسرانو فاتموا الیهم عهدهم نو تاسو پورا کو دوی سره د خپل معاهده الی مدتهم خپل ټیمه پورې ان الله يحب المتقین او یقینا د الله تعالی محبت سره متقیانو سره فاذن سرخ الاشهر الحرم چې کله وځي دغه عزتمند میاشتې نه فقتلوا المشرکین تاسو قتل کو د مشرکان حيث وجدتموهم چې کوم ځکه تاسو ته ملو شي وخذوهم او ونسو دی وحصروهم او بند کو دی وقعدوا لهم كل مرصد او کینو دوی ته په هر یو مرچې کې فان تابوا وقاموا الصلاه واتوا الزکات کچره دوی زکات ورک او درنګ د مونږ په بندي وکا او توبه وبستل نو فخلوا سبیلهم نو بیا تاسو خلاص کړئ دوی لارې یعنی دوی ته بیا سمایو ان الله غفور رحیم وان احد من المشرکین استجارک کچری یو کس د مشرکان نه تاسو نه امن طلب کی نه فاجره دوی نه امن ورکو حتی تر دې پرې چې یسمع کلام الله امن ورکو څه مطلب شو امن دې پر ورکس د تو خو کې نبی سره دې تو خو کې روشي او تو سره وی نو دې د توپ ژبه نه په خپل باندې دیو د الله تعالی کلام او د الله تعالی پیغمبر خبرې ووري نو دیو مطمئن شي او ایمان وروړي
حتی یسمع کلام الله تر دې پورې چې واوري کلام د الله تعالی ثم ابلغه مأمنه او بیا دا ورسوه هغه امن ځای ته. ذلک بانهم د دې وجې نه چې دا یو داسې قوم دی چې دوی نه پوهېږي کیف یکون للمشرکین عهد. دې ځای نه تحزیزات ذکر کوي د قتال والا. اول تحزیز کیف یکون للمشرکین نه څرنګه وشي مشرکانو دپاره عهد وعده یو معاهده عند الله د الله تعالی سره د هغه پیغمبر سره مګر هغه خلک عهدتم زه تاسې وعده کړې د مسجد حرم کې فما استقاموا لکم او دوی قیم شو تاسو دپاره نو فاستقیموا لهم نو تاسو هم قیم شو دوی سره مطلب وعدې ټیمه پورې سمایو ته. ان الله يحب المتقین کیف وان یظهروا علیکم دغه دویم تحزیز څرنګه به دوی غالب شي په تاسو باندې چې لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمه چې دوی لحاظ نه ساتي تاسو باره کې د خپلوالي والا او نه د وعدې والا. یرزونکم او دوی رضی دي بافواههم په خپلو خولو سره وتابه او انکار کوي قلوبهم یعنی په خولو رضی دي او زړونه انکار کوي. دا علامت ته چو شو منافق. و اکثرهم فاسقون او زیات ګڼ د دوی نه دا فاسقان دي. اشتروا بآیات الله او همدارنګه خلي د آیتونو پر الله تعالی باندې ثمنا قلیلا لغوندې پیسې فصدوا اعتراض چې لګي چې دې ډېر خسته شي نه چې لګي نوي سي د اهل بدع ولا دلیل دی وینه لګي نشه خسته ډېر خسته شي نه چې لګي نشه خسته نو ډېر په طریقې اوله سره نشه خسته فصدوا عن سبیله او همدارنګه بندول کی د الله تعالی په لاره باندې انهم ساء ما كانوا يعملون یقینا ډېر بد دی هغه څه کوم دوی عمل کوي لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمه او دوی لحاظ نه ساتي دا بل تحصیل شو دریم نمبر تحصیل چې دوی لحاظ نه ساتي د رشته داري والا او همدارنګه د خپلوالي یا د وعدې والا. اولئک هم المعتدون دا خلک تجاوز کوونکي دي ځکه شول چې دوی د خپلوالي او د وعدې لحاظ هم نه ساتي. فإن تابوا که چې دوی توبه وستله او همدارنګه د لمانځه پابندي کوي زکات ورکوي نو فاخوانکم فی الدین نو دغه بیا تاسو ورونه لري په دین کې. ونفصل الآیات او متفصیل سره بیانوو آیتونه لقوم یعلمون داسې قوم دپاره چې هغه پوهېدونکي وي. وان نکثوا ایمانهم که چېرې دوی مات کړو خپل قسمونه من بعد عهدهم وروسته د خپل وعدې کولو نه وطعنوا فی دینکم او همدارنګې طعن لګوي د تاسو په دین کې نو فقاتلوهم نو تاسو وجنګېږو ائمة الکفر د مشران د کفر والا سره. انهم لا ایمان لهم دوی دپاره چې ایمان نشته دي دپاره چې دوی منې شي. الا تقاتلون قوما دغه څلورم تحزیز الا تقاتلون تاسو ول نه جنګېږو یو داسې قوم سره چې متوي خپل قسمونه وهمو باخراج الرسول او همدارنګې کس کوي د وبستلو د پیغمبر وهم بدؤکم اول مرة او دوی شروع اول ځلې کوي په تاسو باندې اتخشونهم ایا تاسو ویرېږو د دوی نه نو الله تعالی خو ډېر بهتر دی تاسو دې نه وویرېږو که چېرې تاسو مؤمنان او ایمان راوړونکي وو. پنځم تحزیز قاتلوهم يعذبهم الله تاسو وجنګو دوی سره او الله تعالی به غذا ورکوي دوی ته د تاسو په لاسونو باندې دا دوی لپاره دنیا کې رسوایي شوه. ویخزهم او دوی رسوا کوي وینصرکم امداد کوي تاسو له په دوی باندې ویشفي صدور قوم مؤمنین یخوي په دې سره سینې د قوم څخه مؤمنان وي. ویذهب غیظ قلوبهم او ختم شي غصه زړونو د دوی نه ویتوبه او مهرباني وکړي الله تعالی په چا باندې مهرباني کوي الله تعالی چې چاته یې خوښه شي. والله عزیز علیم حکیم دا الله تعالی پوهې دي حکمتونه والا دی. ام حسبتم تشجیع مؤمنان ته په قتال باندې ام حسبتم آیا تاسو دا ګمان کوئ چې ان تترکو تاسو باندې سې پرېږدولی شو ولما یعلم الله او تر اوسه پرې الله تعالی نه دي ظاهر کړي هغه خلک چې هغه مجاهدین دي د تاسو نه ولم یتخذوا من دون الله او نه دي نستي سوای د الله تعالی نه او د هغه پیغمبر نه او نه د مؤمنانو نه ولیجه دوستي سره یعنې کافر